السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه حين سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت سوداء مربعة من نمرة او كما قال. فرمایي چې د حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی او دا حدیث مبارک د ترمذی شریف اولنی جلد کې په صفحه نمبر 195 یا په صفحه نمبر 197 باندې درج دی. د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی حين سئل عن رايه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې ردنه تاسو کولای شو د نبی له صلوات و سلام د جنډې په باره کې رایه جنډې ته وي. رایه هم وای عالم ورته هم وای نور نمونه د جنډې د پاره ذکر کیږي. د براء ابن عازب رضی الله عنه نه روایت ده حين سئل کله چې ردنه تاسو کړی شو عن رایه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام مبارک د جنډې په باره کې. قال براء ابن عازب رضی الله عنه فرمایل كانت د جنډوا سوداء تورا مربعه سلورګوټه من نمرتن سپینی پټې پکې وي. نمره هغه منظری ته هغه پړانګ ته ویل کېږي چې هغه پټې توره وه څلور ګوټه وه او سپینې پټې پکې وي. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام جنډه وه. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مدینې منورې نه د 10,000 صحابه کرامو سره راغی په هغه شپه چې ابو سفیان ګیر شو سهار له چې هغه ایمان راوړو. کله چې مکه مکرمه فتح کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې د مکه مکرمه نږدې راورسېد او سهار له مکه مکرمه ته ورننوت او بیا چې کله بیت الله شریف د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو په قبضه کې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه جنډه په کعبه باندې په بیت الله شریف باندې ولګوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنډه و. د جمعیت علماء اسلام جنډه برګه جنډه د دې سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسي. دا جنډه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت جنډه ده. ترمذی شریف اولنی جلد کې په 195 یا په 197 نمبر صفحه باندې دغه حدیث مبارک درج دی. الحمدلله جمعیت علماء اسلام جنډه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنډه ده. دې ته پرچم نبوي صلی الله علیه و آله وسلم زکویل کیږي. شکریہ جزاکم الله.